السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږ ځمکه چې ده دا د ګولۍ نه هم تیز روانه ده او زمونږ نور چې دی دا د هغې نه هم تیز دی او دا لګاتار مسلسل په گردش کې دي. تر اوسه پورې انسانانو دا خیال و چې ځمکه ساکنه ده او په ځای باندې ولاړه ده او نور د مشرق نه راخیږي په مغرب باندې ډوبېږي، حالانکه الله پاک 1400 کاله مخکې په قرآن مجید کې د دې ډېر تفصیلي آیاتونه بیان کړي دي چې دا ټول سیستم چې دی یو مقرره مدار کې چې دی تاویږي، لامبو وهي یا گردش کوي. یو نه دوه نه بلکې ډېر زیات آیاتونه مبارک چې دي په دې باندې موجود دي چې دا ټول سیستم چې دی دا مسلسل په گردش کې روان دی. خو ساينس چې ورځ په ورځ باندې څومره ترقي کوي او څومره دریافتونه کوي نو دوی ته اوس پته لګي چې او واقعي ځمکه چې دا په گردش کې ده، نور چې دی دا په گردش کې دی او بلکې ځمکه صرف یو گردش نه بلکې دا په مختلفو گردشونو کې روانه ده. گردش یو ته ویل کېږي روټیشن. ځمکه یو د لاټو په شان د خپل ځان نه تاویږي او دا روټیشن د ګس طرف نه ښي طرف ته داسې تاویږي. مثلا د ګس طرف نه شروع دی او په ښي طرف باندې داسې د خپل ځان د محور نه تاویږي. دې روټیشن ته مونږ شپه او ورځ هم وایي. په 24 غنټو کې دا یو چکر کمپلیټ کوي او د دې رفتار چې دی په غنټه کې 1672 یا 74 کیلومتر دی. دا یو گردش شو. د دې دویم گردش د دې محوري گردش دی، ریولوشن چې هغې ته ویل کېږي چې ځمکه ورسره زموږ دا څومره سیارې چې دي 8 غټې سیارې دي، دغه شان نورې وړې سیارچې بلکې په زرګاو لکاو اجرام فلکیانې چې په نظام شمسي کې موجود دي هغه ټول د دې نور نه غیر چاپیره په گردش کې دي او دا گردش چې دی نو دا د ځمکې دې گردش ته ریولوشن ویل کېږي او دا گردش ځمکه په یو کال کې د نور نه غیر چاپیره کمپلیټ کوي چې هغې ته مونږ یو کال وایو یا د ځمکې کال یا 365.25 ورځو کې دا کال کمپلیټ کیږي او دا په یوه غنټه کې د ځمکې دا رفتار چې دی 1,07,000 کیلومتر. مثلا په یوه غنټه کې 1,07,000 کیلومتر په رفتار سره دا روانه ده په گردش کې. دا دویم شو. دویم گردش شو. دریم گردش زمونږ نظامی شمسی دی. مونږ په یو ګلیکسي کې پراته یو چې د هغې ګلیکسي نوم چې دی ملکی وی دی او په دې ملکی وی کې زمونږ سولر سیسټم یو نور 8 غټې سیارې نورې وړې سیارچې په لکاو. د دې په شان په دې ملکی وی کې په ارباو کرباو نور داسې سیسټمې پرتې دي زموږ نظام شمسي په شان دی. نو دا نظام شمسي زموږ په دې ملکی وی ګلیکسي کې د دې په منځ کې یو بلیک هول دی، یو سوراخ دی په منځ کې، یو کویه ورته ویل کېږي. د هغې نه غیر چاپیره دا گردش کوي، روان دی زموږ نظام شمسي او دا گردش د په یوه غنټه کې 8,30,000 کیلومتر فی غنټه 8,30,000 کیلومتر په یوه غنټه کې دا سفر کوي. دومره تیزۍ سره دا روان دی. په یوه غنټه کې 8,30,000 کیلومتر سفر چې دی دا وهي زموږ نظام شمسي. بیا دا خبره په دیزی باندې ختمه نه ده. ما خو تاسو ته وایي چې زموږ ګلیکسي ملکی وی دا د ډېرو ګلیکسیانو مجموعه ده، یو ګروپ دی. مثلا ډېر ګلیکسیانې راغونډې شوي دي، هغې یو ملکی وی جوړه کړې ده او زموږ د نظام شمسي په شان یا زموږ د سیارو په شان په دې کې په ارباو کرباو نورې سیارې ستارې هم موجود دي. نو زموږ دا نظام شمسي چې کوم د بلیک هول نه غیر چاپیره چکر وهي
په دې چکر کې د 22.5 کروڑ د 22.5 کروڑ نه ونیسه تر 25 کروڑ کالو پورې لګي د ځمکې دا کم کلونه چې مثلا د 22 نه ونیسه تر 25 کروڑ کالو پورې لګي دا 220 کیلومتر فی سکند رفتار سره دا روانه ده او چې دا یو چکر په 22 نواله تر 25 کروڑ کالو کې دا کمپلیټ کوي دومره لوی کائنات دی او دا صرف زه د دې خپل کهکشان تاسو ته خبره کومه د خپل ملکی وی خبره درته کومه چې په کم ځای کې مونږ پراته یو زمونږ ملکی وی چې دی زمونږ د کهکشان زمونږ د دې کهکشان په شان یو بل زمونږ په ګاونډ کې یو بل کهکشان دی هغې ته انډرومیډا وایي ساینسدانان وایي چې دا ملکی وی انډرومیډا طرف ته روان دی مسلسل په رفتار په یو خاص رفتار سره روان دی او دوی وایي چې د دې رفتار په الحال مونږ ته اندازه نشته ویل کېږي چې د کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال وشول او چې دا کائنات جوړ شوی دی د هغه وخت نه زمونږ د ملکی وی د انډرومیډا کوم کهکشان چې دی د دې طرف نه مسلسل په سفر کې دی تر اوسه پورې دا د هغې ته نه دی ورسېدلی دا د یوه خبره بل دوی وایي چې 4.5 ارب کاله نوري کاله 4.5 ارب نوري کاله اوس نوري کلونه خو تاسو ته ما ویلي وو چې رڼا په یو سکند کې 3 لکه کیلومتره سفر کوي بیا تاسو ورته حساب وکړئ چې په یو سکند کې 3 لکه کیلومتره سفر کوي په یو منټ کې به بیا سفر څومره کوي بیا به په یوه ګنټه کې هغه څومره سفر کوي بیا به په یوه ورځ کې څومره سفر کوي بیا به په یوه میاشت کې څومره سفر کوي بیا به په یو کال کې چې څومره سفر کوي دې ته یو نوري کال ویلی کېږي ساینسدانان وایي چې 4.5 ارب کاله کې کېدی شي دا انډرومیډا زموږ دا ګلیکسیان یو بل سره ټکراو شي او د هغې د وجې نه کېدی شي دنیا ختمه شي یا یو غټه ګلیکسي بله جوړه شي البته که تاسو ساینسدانان وایي که تاسو د سمندرونو شګې د خړونو د سیندونو د صحراو شګې راوالی او دا شمارول غواړئ نو کېدی شي ممکن دی چې دا تاسو شمار کوئ خو زمونږ په دې یونیورس او په دې کائنات کې چې څومره سیارې ستارې یا سیستمې دي اجرام فلکي دي دا انسان نسی شمارولی دومره لوی کائنات دی بل ساینسدانان یو اندازه ښیي ګورې هغوی هم په اندازه باندې خبره کوي خو ساینس موږ ځکه وایو چې یاره څه خلک داسې دی چې هغه د هغوی ایمان په ساینس باندې دی هغوی چې هره خبره کوي ساینس او ساینسدان په دې وجه باندې موږ هم د ساینس حوالې ورکوو حالانکې زموږ دپاره حتمي فیصله هغه قرآن و حدیث دی چې کوم شی په قرآن و حدیث کې راغلی د دې ټولې دنیا مخالفت باوجود د دې ټول ساینس مخالفت او د ساینسدانانو د مخالفت باوجود موږ هغه منو چې د قرآن او د حدیث خبره حق او سچ ده خو دې خلکو ته پته نه ده دې خلکو ته تر اوسه پورې پته نه ده لګېدلې بل ساینسدانان وایي که نه زه ساینس خبره تاسو سره کومه چې که رڼا په 3 لک کیلومتر فی سکند سره چې کوم رفتار د دی دی او دا رڼا موږ د کائنات کې د یو سر نه پریدو بل طرف ته چې دا تی اوځي نو وایي څومره وخت به لګي 93 ارب کاله به لګي 93 ارب نوري کالونه به لګي 93 ارب نوري کاله به لګي او تاسو دا معلومات دی چې یو ارب شمارولو دپاره د 25 نواله تر چې سړی ګنتي کوي ګنتي 1 2 3 4 5 6 7 ګنتۍ دپاره د 25 نواله تر 30 کلونه پکاري انسان ته سوچ وکړه چې دومره لوی کائنات چې په هغې کې رڼا هم په کرباو کلونو کې اخوا کراس کېدلی نشي دومره لوی کائنات چې د هغې دا کهکشان د شمار نه بار دی دومره لوی کائنات مثلا زمونږ د ځمکې څه حیثیت دی زمونږ ځمکه زمونږ د نور نه 14 لکه چنده وړه ده نور سیارې پرېږده بیا زمونږ په دې نظام شمسي کې څومره سیارې دي بیا زمونږ د نظام شمسي په شان دي
نور څومره نظامونه په ارباو کرباو زموږ په یو کهکشا کې دي، بیا د دغه شان نورې کهکشا په ارباو کرباو کې دي، بیا د هغې په سفر کې دومره لوی یو انسان. زه خو وایم چې جاهل قمقل انپړ او ګوار هغه انسان دی چې هغه وایي چې د خدای وجود نشته. هلکه ته دومره قمقل او بې دماغه انسان یې چې دومره لوی کائنات. زه دا خبره مثلا د بیگ بین د وجې نه، مثلا که مونږ ووایو چې بیگ بین د وجې نه کائنات جوړ شوی دی، خدای پاک په دې طریقه باندې پیدا کړی دی، او ته وایي چې د 13 ارب او 80 کروڑ کاله وشو چې د کائنات د یو دماکې نه پیدا شو. نو په دې زه که تا ته وایم چې ته په یو شي کې دماکه وکړه چې د هغې نه ته ورانې جوړوې او که څیزونه ترې جوړوې، ته په یو کور کې دماکه وکړه، هغې نه نور کورونه جوړېږي که هغه ورانېږي. که زه تا ته وایم دا کور دلته زه سهار رالم او دا په خپله باندې جوړ شوی دا نه منې، یو پول په خپله باندې جوړ شوی دا نه منې، یو سړک په خپله باندې جوړ شوی دا نه منې، او دا منې چې دا کائنات په خپله باندې جوړ دی، د دې خالق نشته، د دې مالک نشته، د دې چلوونکی څوک نشته. دا خبره ستا په دماغو کې پرته ده. ته دومره قمقل یې، ته دومره انده یې، سره د تعلیم انفړې جاهل یې، ګوار یې، چې ته دا خبره کوي چې یاره کائنات په خپله باندې پیدا شوی دی. دومره بهترین فاین ټیونینګ چې ساینسدانان دې ته وایي، چې ساینسدانان وایي چې دومره فاین ټیونینګ دی زموږ په کائنات کې چې مثلا که دا یو سیکنډ په یو ارب حصو کې تقسیم کې او د دې نه یوه حصه ته راوالی، دومره په کائنات کې معمولي آګې پیچې راغی، وروستوالی مخکېوالی راغی، په گردش کې سفر راغی، دا ټول کائنات به یو درس کړي او ختم شوی وي. دومره فاین ټیونینګ پکې پروت دی او دومره غټ کائنات دی، او د هغې باوجود دومره جاهل خلک دي چې هغه وایي چې دا ټول کائنات په خپله پیدا شوی او په خپله باندې چلیږي. د بلډینګ خبره ستا سره نه مني چې دا په خپله باندې جوړ شوی دی، د روډ خبره ستا سره نه مني چې په خپله جوړ شوی دی. هر یو څیز د جوړېدو دپاره د یو مالک او د یو اونر ضرورت دی، د یو کریټر او د خالق ضرورت وي، او وایي چې کائنات په خپله باندې جوړ شوی. د دې سره زه مثلا څه خلک به تاسو په دې ویډیوز مثلا ټیک ټاک کې لیدلي چې هغه په لهجه کې یو غرور او تکبر او یو فرعونیت او نمرودیت پروت وي، هغه لهجه کې داسې او شل مې وجلي وي، ویشتم به تا کمه، او زه خو د غر سر ته رسېږم او ما غرونه داسې کړي دي. مثلا هغه چې کوم ټیک ټاک یې جوړوي که نه، هلکه انسانه ستا حیثیت څومره دی په دې کائنات کې، ستا حیثیت بیا په دې ځمکه کې څومره دی. زموږ دا ځمکه د کائنات په مقابله کې د دې داسې چې تاسو ته ښکاري د یو ذرې برابر هم نه ده. ذره څومره وړوکی شی دی چې د شګې یوه ذره راوالي که نه او په دې کائنات پسې ونیسي، نو د دې شګې ذره د دې نه غټه ده او د زموږ دا ځمکه د هغې نه وړو ده، دومره وړوکی. بیا په دې ځمکه کې دا انسان پروت دی او 6 فوټه د ده وجود دی. هلکه تعالی خو که درکړی دی خدای پاک شرف، نو هغه خدای درکړی دی او هغه یې په تقوا باندې درکړی، هغه یې په عاجزۍ باندې درکړی دی. تکبر او غرور او کبر او کبرایي دا خو د الله صادر دی، دا خو د هغه سره ښایي چې هغه دومره لوی ذات دی. بس صرف وایي چې الله اکبر، الله ډېر لوی دی. بس د هغه په شان کې، د هغه په صفاتو کې څوک هېڅوک هم مه شریکوه. که یو سړی دا وایي چې د الله نه بعد دویمه درجه د نبي علیه صلات وسلام ده، زما مور او پلار دې پرې قربان شي، خو زه د دې خبرې خلاف یم. د هغې وجه دا ده چې دا خبره داسې مه کوه چې د الله پاک نه بعد دویمه درجه د نبي علیه صلات وسلام ده، بلکې داسې وایه چې په مخلوق کې د ټولو نه اعلی درجه ده د نبي علیه صلات وسلام ده. الله پاک خالق دی، نبی علیه صلات وسلام مخلوق دی، د دې په منځ کې دا جدا ډېر لوی ذات دی، عجیبه د انسان د سوچ نه بار دی. د الله مثال هیچ چا له مه ورکوه. نو زما خبرې به لږ سختې وي، خو امید دی چې تاسو به څه حده پورې زما په خبرو باندې پوه شوي.